سنی رابطه کمیټې د ضلع پېښور له طرف نه چې نن د اسرائیل خلاف کومه مظاهره وشوه په دې مظاهره کې د سنی رابطه کمیټې د ضلع پېښور صدر جناب پیر مولانا فخر علم زمان صدیقي سره موجود یو او د دې نه پوښتنه کوو چې تاسو د مظاهره چې کومه نن وکړه د اسرائیل سره د همدردۍ مولانا صاحب دا راته وایي تاسو د جماعت چې کوم مشران دي د هغو د اسرائیلو خلاف چې کومه د احتجاجي ریل اعلان کړی دی مخکې خلکو له څه پیغام ورکول غواړئ بسم الله الرحمن الرحیم مختصر دا چې زموږ مشرانو اعلان کړی ټول مسلمانانو کړی چې یو خو فلسطینیانو سره اظهار یکجهتي شي بل که ګورنمنت مونږ ته اجازت راکړي چې زموږ مجاهدین لاړ شي جهاد وکړي که دا نه بیا مسلمانانو ته خواست دا دی چې د دې څونه مصنوعات دي د یهودو نصارا اسرائیلو د هغې مکمل بایکاټ وکړي دا راته مولانا صاحب چې کوم مرګري تاسو چې خبره کوئ چې یاره موږ ته حکومت لار راکړي یا راته اعلان وکړي چې موږ خپل مرګري ولیږو دا د ستاسو د جماعت د مرکز د خوا نه تاسو دا حکم دی دا د مرکز نه دی دا ټول مسلمانانو یو جذبه ده یو ورکوټې دکاندار رونیسه او تپوس ترې نه وکړه هغه به تا ته خپله وایي چې زما دا جذبه ده مالی اجازت راکړي دلته په دې ملک د اسرائیل کې پاکستان کې دنه د اسرائیلو چې کوم دوایانې خرڅېږي یا نور مسجد چې دو خرڅېږي دا حق تاسو وایي بس مونږ خو دا عوامو ته دا اپیل کوو چې بی دا بند کړئ جهاد له خوا اسم نشي تللی چنده اسم نشي ورکولی نو کم از کم تاسو د یهود او اسرائیلو چې څونه مصنوعات دي د دې بایکاټ وکړئ چې هغې سره کم از کم زموږ محبت اظهار وشي دلته موجودو تاجر رهنما جناب طارق حیدری سره هغو نه هم پوښتنه کوو طارق صاحب د تاسو د تاجرانو طرف نه آینده صلاح عمل شته د اسرائیلو په مخالفت کې مونږ حکومت نه مطالبه کوو چې بھئی پاکستان نه پورا دنیا هر مسلمان دا خواهش لري چې مونږ بیت المقدس باندې او مسجد اقصی باندې ځان قربان کو نو حکومت دې مونږ ته لاره ورکړي چې مونږ لاړ شو هلته جهاد وکړو او که حکومت مونږ ته حکومت ته وایو چې بھئی دا ستاسو ایټم بم به کله به کار راځي دا د مسلط امه کار دی ټول مسلمانانو کار دی دا یو پاکستان کار نه دی پورا مسلمانان حکمرانان چې دي هغوی د دې لپاره جهاد اعلان وکړي او ټول مسلمانان تګ دپاره تیار دي